الله رسول فرمای د قوم د مشرانو د پاره هلاکت دی د قوم مشرانو ته هلاکت خبر ورکوما چې تباہ بشي برباد بشي ذلیل بشي در په در بشي د جهنم سکروټه بشي ولی د الله رسول فرمای ک د قوم مشر په دې خبر سو چې مشرتوب څومره لوی ذمہواری ده او چې زیاده مشرتوب پر ځای نه کوم څونه لوی ګناه ده وای د قیامت په ورځ به دی الله ته وجاړي وای الله کش کې د اسمان پر کنګرو دی راځړول وای د پښتني شج وای د اسمان پر کنګرو دی راځړول وای د سر پر بیرستانو دا ډیر شو نه ده چې زه د قوم مشر سولم د قوم مشران ته در معلوم دي کنه د الله رسول فرمای د قیامت علامت دا چې تر ټولو بدکار سړی به د خپل قوم مشر دلته عقل ته نه قتل کیږي دلته مشرتوب ته نه قتل کیږي دلته وشاري ته نه قتل کیږي دلته علم ته نه قتل کیږي دیانت او امانتداري ته نه قتل کیږي دلته خالي روپي ته قتل کیږي څومره لوی ډاکوي څومره د مړی کړي دي څومره د جنگونه کړي دي څومره د قبضه کړي دي څومره د کورونه نړولې دي څومره د کښنیان یتیمان کړي دي څومره د زنانې کونډې کړي دوم دا سړی هټ سړی بلل کیږي و مشتي کړي او مشر حاجی صاحب رالی اشه مشر حاجی صاحب یو نیم سل حج کړي دي یا مشر حاجی صاحب د قاری ابراهیم صاحب رقم 55 حجونه کړي دي یا مشر حاجی صاحب چې د اسکولونو کالجانو یونیورسيټي او مدرسې او مسجدانه جوړ کړي دي یا فلانو روډونو سړکونه جوړ کړي دي یا نو 25 غټه حج دي مشر حاجی دي وای دا زموږ د قوم مشر دي اشه کړي څه دي وای دی اتو لس مړي وای کړي دي ویا تو لس مړی کړي دي غټ سړی دي ملایانو پر لاس ور پراته دي پیرانو پر لاس ورته پراته دي سجدي ورته وکي داستي و پلار ته چې داتي دون ورته خوشاله یاست د الله رسول فرمای دغه د قوم مشران چې کله د قیامت پر ورځ په دې خبر سي چې زما کم حال دی د کم عذاب دی وي کش کې الله په دنیا کې د اسمان پر کنګرو پر ستورو راځړول وي د سر پر بیرستانو دا ډیر شو نه دا چې د قوم مشر سو ورسې وګور ته خدای خپل قوم لر د غریب سړی خو دې ورسي چې زستا د قوم سړی هغه ته زما د قوم سړی نه ورسې د مشران او خانان ملکان راواخله علایده پر د خپل قومو باندې ورور خوريش دي بتیش دي ماته د میاشت 200 روپۍ راکې زه خو ستاسو پلار مزدور نه يم چې د قوم خاني چې دغه کوم نو تا کړی چی شې دي ستا د قوم سړی مړی وکي بیا ورل راخلاص دي کوي بس تا زما د قوم سړی دی الله رسول فرمای دا سړی جهنمی دی چې د قومیت کوي د لسانیت کوي د عصبیت دی هغه کوي صحیح سلو دا ډیر لوی خبره ده زپر قوم په هغه وخت کې درېږم چې زما قوم پر حق یې که زما قوم پر نه حق به زبون چې دا زما قوم دی پر نه حق دی زه د طرفداري کوم کله چا زوی قتل وکي دی بیا سپټي پر غړی بیا پر قرآن لاس دی نه دا خبره نه ده د ایمان او د اسلام خبره نه ده ورسې وګور ترته چې زما داسې روغه ده غوي 100 روپۍ ماته کې راکې د 50 کروڑ روغه ده وای دا مسلې د ملایان ورته اوري دغه د پیسو چې کمی روغه دغه مدل راستوي دی وای دا د پیسو کمی روغه سره باندې د کاروباریان دا مدل راوځي چې ورسې و یار دا خو د شورم ولا درته وای پر لک باندې 15000 روپۍ مشکلي اخلو پر لک مش 1000 روپۍ اخلو دلته درته پر کروڑ مشکلي 10 لک روپۍ دي دا شیر ته سره کم پیسې لا غواړي د غریب بیا کور خراب کی هم یم زکه چې نیولې ده هم مارکیټ جن نیولې دی هم کور جن نیولې دی هم دکان جن نیولې دی هم موټر جن به ولې دی هم مرګ پټی کړی دی هم پیسې لا دا ور کی چورور ملامت ته صحیح سلو الله رسول فرمای ویل للعرفاء اے هلاکت دی د هغه مشرانو سردارانو د پاره چې کم سړی د قوم سردار دی مشر دی بیا د خپل قوم خیال نه ساتي چا تی ما تر ورشه په دې ټوله علاقې کې زتر تر کابل او تر غزنی او ځپش تر کندوز او تر کوم علاقې دوري په سیاست مر تر پېښور تر باډي او تر کوم ځایو پر ولاړ سره دا سی یو مشر تی لیدل دي چې دا قوم د قوم خان دی سردار دی ملک دی مشر دی مشر خان ملک سردار وو تا یو روډ جوړ کړی د خپل کلی د پاره یا ستا په کلی کې وبنوي تا یو ټوبیل وهلې دی یا ستا د کلی کښنی بچانو دا به د بل ځای د کوروس وبر ازغله ول تا یو څاک شړې دی یا تا یو پل جوړ کړی دی یا تا بجلی را وستلې د ګیس را وستلې دی یا نو شنو تزما د چش پیر تزما د چش خانیه یعنی خان خدا معنا چې تزما د دنیا مشر په دنیا کې پر ما مشکل راتی ته ویلې رکې تاسو ما مشکل لري کړی دی یا ستا د کور ګیستا کنسته وستا بجلی ستا کنسته وستا وبستا وستا موټر ارڅ لري زین لرم نو ته پر چشمه خان سولې
خان خو دې ته وایي چې څومره ته آباد وي دغومره دې زه آباد کړی وم لیکن دا د نن زمانې خانان دا چې څومره دی خان دي دغومره موږ برباد یو هسپتال دې جوړ کړی دی په خپل کلي کې یا اساس ما ستا په کلي کې چې یو زنانه پر دا کشني باندې بیماره سي په موټر کې نه را روانه کړي چې د ډیرو مطلب هغه کچا روډو د وجه کشني دالت ځای نه سي په دا موټر کې دا زنانه مړه نه سي دا کشني ور سره مړ نه سي ته شرم او حیا لري ته څنګه خان ته څنګه سردار ته څنګه مشر یې او ته چا خان او سردار او مشر جوړ کړي زما په وینو ته سرداری کوي زما په عزت ته سرداری کوي نو کزما په وینو په عزت ته سرداری او خاني کوي نو جهنم دی مبارک ځه الله رسول فرمای ویل للعرفاء اے د هلاکت خبر اوروم هلاکت دی د هغه چا د پاره چې کم د قوم سردار او مشر دی د قوم سردار او مشر دی سونه لوی خبره دا څومره درنه هر سړی کوشش کوي چې کش کې خان زوي مشر زوي پر دیوالو مې نمونه وای ورور ایډیا نی وای بیا چې خوریم د ویډیو دا ډوډۍ خوریم د ویډیو دا لمنځ کيم د ویډیو دا تلاوت کيم د ویډیو دا شرم او حیا لري ستا به دا ویډیو راغلی وای چې تا روډ جوړولی تا هسپتال جوړولی تا اسکول جوړولی تا کالج جوړولی تا مسجد جوړولی تا پل جوړولی تا سړک جوړولی تا به کش کې دغه شان راغلی موږ به ډېرې دعاوې درته کړې وای که ستا د ډوډۍ جلا ویډیو ده د اوبو جلا ویډیو ده د واک جلا ویډیو ده د بېدېدو جلا ویډیو ده د کور موټر جلا ویډیو ده د لرې سفر جلا ویډیو ده نو زه تا ته دعاوې وکړم زه یو شی به دې کې نه لرم زه تا د چی سردار خان دې وبولم الله رسول فرمایي ویل للعرفاء منئ یې کې نه منئ دا خبرې به منئ خامخا به منو زموږ مړه بېله مني